بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما عزتمند استادانو زما د تقریر کومه موضوع چې ده هغه د مانځه په باره کې ده. زما ورونو مونځ یو داسې عبادت دی چې په هر بالغ باندې فرض دی، خوا که بوډا وي که ځوان وي او که زنانه وي او که نارینه وي. حتی چې په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ماشوم د 7 کالو شي نو هغوی ته به په مونځ سره امر وکړئ او کله چې د 10 کالو شي نو بیا یې په مانځه سره ووایئ. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې کوم یو عمل ډېر غوره دی او الله ته محبوب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې مونځ کول په خپل ټایم باندې غوره دی. الله تعالی دې زموږ ټول مونځونه قبول کړي او الله دې موږ له په ټایم باندې د مونځ کولو طاقت راکړي. والسلام.